هر فرض لمانځه بعد مازدیګر یعنی هر مازدیګر لمانځه بعد اویا واره استغفار وایه استغفر الله استغفر الله دومره ګناوې الله در معافوي که ستا نه وې د عدې ګناوې الله در معافوي که د عدې هم ګناوې نه وې بیا د نږدې قریبانو الله اکبر الله اکبر نو په موږ کې غفلت راغلی دی موږ غافل یو موږ ورک یو نو په دې کې د دین او د اسلام او د علماو د دعوت والا څه قصور دی قصور زما او ستا دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې شیطان و الله ته قسم ورکړي ول ستا په عزت ستا په جلال دې زما قسم وي چې ستا نیک بنده تر څو په ده کې ساه شوري ژوندی دی زه به له هره طرفه دی په غم په مصیبتو په افتو په ګناهو مبتلا کوم او له نیکې لارې بې اړوم ستا په عزت دې زما قسم وي او ستا په جلال دې زما قسم وي چې ستا هر بنده چې هغه مسلمان دی زه به دی مطلب د لارې څه اړوم د دین او د اسلام او د قرآن او د حدیث څخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله ورته وفرمایل زما دې هم په خپل جلال او عزت قسم یې چې زما د هغه بنده تر څو استغفار وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله زه بیا معافوم شیطان قسم ورکړي ستا نه ستا بندگان چې مؤمنان دي دا به زه د لارې اړوم ستا په عزت و جلال دې مې قسم یې الله بیا قسم ورکوي چې هغه د رښتیا او قسم دی چې زما دې په خپل جلال هم قسم یې په خپل عزت هم قسم یې چې زما بنده تر څو استغفار وایي استغفر الله استغفر الله زه به معافي ورته کوم زه بیا معافوم زه به وده ته عفه چې د هغه کومه څومره عجبه خبره ده شیطان زموږ ازلي ابدي دشمن دی و الله ته قسم ورکوي قسم اخلي او الله پاک زما او ستا پر سر قسم ورته اخلي نو اوس د الله قسم چې اخیستل سوی دی دا کله چې ما ورته استغفار وایي استغفر الله نو چې ما ورته استغفار نه وایي او هلته شیطان قسم کړی دی نو خو معلومه ده د شیطان په جال کې رالو معلومه ده شیطان په خپل کار کې کامیاب سو معلومه ده شیطان پر ما او تا غالب سو یا شیطان ته به غلبه نور کوو خبره به د الله چې د هغه حق و سچ بولو موږ به استغفار وایو استغفر الله استغفر الله رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه څنګه دې خوښ یې هغه رقم وایه کنه یو ځل سړی راغلی و هغه ویلی و مولوي صاحب زه وایم استغفار 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 دا څنګه وایي تا بل زه تال استغفار ډېر وایه استعمال یا ما ول د دې استغفر الله نن چې دی هغه استغفار دی صحیح سو استغفر الله استغفر الله رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین په دغه تورې وایه الله قسم کړی دی زه به تا معافوم الله قسم کړی دی یو سړی راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لره های زما ګناه زه خو تباه سوم های زما ګناه های زما ګناه پیغمبر اسلام پوښتنه ځینې وکړه خیر خو ویل یا رسول الله بیخي ډېرې ګناهې راڅه سوي دي انتهایي ډېرې ګناهې راڅخه سوي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ته دا تورې ووایه زه څه درته وایم ول څنګه ول دی ووایه چې یا الله زما تر ګناهو ستا رحمت زیات دی ستا بخشش زیات دی زما تر ګناهو ستا رحمت او بخشش زیات دی دا ووایه او دا ووایه الله زما تر نیک اعمال مې ستا په رحمت ډېره بروسه ده هغه مې ډېره لویه اسره ده پیغمبر صاحب ورته وایي د خو ډېرې چیغې ویلې ګناه ګوره چې څه ګناه جنې سوې وه زه خو ګناهو تباه کړم زه هاي ګناه ها ګناه درې واره دا خو الله ما ګناهې وسولې پیغمبر صاحب فرمایي کښېنه دا ووایه یا الله زما تر ګناهو ستا رحمت او بخشش ډېر دی دا ووایه او بل تورې دا ووایه یا الله زما تر نیک عمل ستا د رحمت اسره ډیره ده زما ستا پر رحمت ډیر باور دی یقین دی تر خپل نیک عمل درې وارې دا خبره وکول ووایه د وویل بیا ووایه چې ویې ویل پیغمبر اسلام څه ورته وایي ولاړ شه الله معاف کړي ځه په مخه دې شه الله ستا مغفرت وفرمایي اوس دا خبره یوازې دې صحابي دپاره نه وه عزیزانو دا د هر مؤمن دپاره وه د هر مسلمان دپاره ده چې کله له ما او تا ګناه وسوله بیا په دربار کې د لوی رب
سړی دعا وکړي الله زما تر ګناه ستا رحمت ډیر دی ستا بخشش ډیر دی زه په خپل نیک عمل دومره باور نه لرم بروسه نه لرم دومره اسره مې نه ده لکه ستا په رحمت یا الله د الله رسول دې صحابي ټول درې وار بیا ووایه بیا ووایه بیا هغه چې ویل ول ځه ولاړ سه الله ستا مغفرت وفرمایي ولاړ سه الله ستا مغفرت وفرمایي دا به زه هم کوم دا تاسو هم وکئ الله پاک په دې خبرو زما او ستا د بخشش فیصلې کوي الله پاک په دې خبرو پر ما او تا باندې رحمیږي او زما او ستا مغفرت چې دی هغه فرمایي